وای په غوجل کې یو غوا امتیاز وکړي او ټولې به بېلمازه شي. په فرانس کې سابقه آرمي چیف باجوا سره یو افغاني ډېره زیاته بدتمیزي کړې ده، ډېرې عجیبه کنځلې کړي دي. تاسو به هغه ویډیو کتلي، هغه ویډیو پلی کولو ته اړو څه ضرورت نشته دی. خو په دې باندې څه افغاني او څه پاکستاني هم ما وکتل چې شاباسي ورکوي هغې افغاني له ویره ډېر د نرتوب کار دی کړی. نو په دې کنځلو کې د نرتوب د کم طرفه لفظ راغی چې یو سړی د کنځلو کې او هغه د نر وي. دا ما په پیله ځل باندې واورېدل چې یو سړی هغه چاته کنځل کوي نو دا به نر وي. په عام چاپېرچل کې په پښتنو کې که موږ وګورو نو کله چې یو سړی کنځل کوي نو د ده نه غټ بزدل اړو وي نه، ځکه ته بزدلی نه وي چې په هغه کس باندې د هغه وس نه رسي. اکثر چې د دوو کسانو جګړه وي که نه نو دا چې کوم ډېر زیات بزدلی وي او په دې بل کس یې وس نه را رسي نو هغه چې کله ونیسي نو هغه کنځل شروع کړي ته پته لګي چې یاره څوک مې ورپرېږدي نه، که چېرې زه یې ورپرېښودمه نو بیا را باندې د پاسه ګرځي او مګي مې. نو هغه چې کوم کنځل کړي دي نو اول خو زه دغې پښتنو ته وایم چې دا شاباسې تاسو د کوم طرفه ورکوئ او دا شاباسې په کومه خبره ورکوئ. کنځلې کړي دي، دا یې د نرتوب کار کړی. نو په دې باندې تاسو له افسوس پکار دی کوم کسان چې وایي چې دا یې د نرتوب کار کړی دی. بله خبره ده چې دا کار یې ډېر زیات نیچ کار کړی دی. که هر څنګه دی خو د پاکستان آرمي چیف تیر شوی دی او په جب کې پاکستانی شناختی کارت پروت دی، موږ له پې غیرت پکار دی. او بیا د دغې کس دا نرتوب زه دا وینم چې کنځل، دا کنځل ډېر سپک کار دی او دا کنځل کول په دې کې ډېره سخته ګناه هم ده. په هغه ټایم کې باجوا صاحب ته وایي چې دلته پولیس دي، ګنې ستا سره به ما داسې کار کړی دی. نو د الله جل شانهو نه یېرېږي او د پولیسو نه یېرېږي. ده ته پته ده چې دا کار زه کوم دا ډېر سپک کار کوم. اوس به موږ ته هم په دې کمنټس کې ډېر عجیبه عجیبه الفاظ استعمالیږي، خو هغوی ته زه وایم چې د ځان نه د فیسبوک بدماشان مه جوړوئ. زیات پکې شته که نه د فیسبوک بدماش پېژنې، د فیسبوک بدماش هغې ته وایي چې په کمنټس کې تا ته کنځل کوي. دا د فیسبوک بدماش وي چې څه وسې د باندې رسي نه درته څه ویلی نه شي، خو په فیسبوک په کمنټس کې کنځل کوي او د ځان نه قلقلا خان جوړ کړی. نو هغه ته زه وایم چې زه د مردان یم، که څه ویل غواړې نو بیا راشه. که کمنټ کې کنځل کوي هغه ته خپل اصلیت ښکاره کوي چې زه د اتان هم نیم خو په کمنټس کې کنځلې کومه. نو انډیا دا خبره ډېره زیاته راوچته کړې ده په سوشل میډیا باندې چې یاره دغه شانتې یو افغانی ولګېدو او په فرانس کې باجوا ته کنځل وکړل، د هغه بېعزتي وکړه. انډیا والا ولې راوچته کړه دا خبره؟ انډیا والا ځکه راوچته کړه په دې باندې لږ ځان پوهې کې پښتنو چې څومره هم افغانیان وروڼه دي چې هغوی دا کوشش دی چې مسلمان یو شي، پښتون یو شي. نو هغوی ته زه وایم چې دا ایشو دا خبره راوچته کوي چې دغه کوم کس دا کار کړی دی دا ډېر فضول کار کړی دی. د هغوی دا کار دی چې دا مسلمانان افغانستان او پاکستان پسې چل باندې ونښلئ. خو افسوس دا دی چې په دې باندې به پښتون څوک پوهیږي. وایي د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي صلی الله علیه و وسلم. بیا مونږ چې څومره محکمې دي ادارې دي د پاکستان د 8 لاک نه بره پوج یادېږي چې د پاکستان دی. الحمدلله آیسا هم په ټاپ باندې ده، د پاکستان پوج هم په ټاپ باندې دی. دا کس چې د کوم الفاظ استعمال کړي دي نو د دې لیدل پوره سزا ورکړی شي. نو ستا د نرتوب بیا په دغه ځای کې پته لګېده چې دومره نر وي نو ورغلی به د ګریوان نه به دې نیولی وی چې دومره غیرت او د پښتو د لاسه لګیا وي او ویډیو دې کوله نو بیا به دې دا غیرت او پښتو هم کړی وی چې د مرۍ نه به دې نیولی وی، نه به دې د پولیسو نه یاره کولی، نه به دې د بل څه نه یاره کولی، خپل غیرت او پښتو به دې په دغه ټایم کې ښکاره کړی دی. نو څومره چې ادارې دي د پاکستان نو هغه زموږ ځان دی چې چا سره د پاکستان شناختی کارت په جب کې نو که هغه پنجابی دی، که هغه سندی دی، که هغه بلوچی دی او که هغه پښتون دی نو په ده باندې به موږ ننګ کوو. دغه پاکستانیانو دغه پښتنو ته هم چې شابس او په تاسو دي چې تاسو هم ورسره ملګري شوي یې چې ډېر د غیرت کار دی کړی دی. نو چا څه چې د پاکستان شناختی کارت وي د هغې بېعزتي موږ د سره نشو برداشت کولی. بیا پاکستانیان څومره مینه محبت لري افغانستان د دغې خلکو سره، د سټارانو سره. بیا د جرنل موبین به تاسو کتلي چې د هغه الفاظ اکثر د پاکستان په غټ سیاستدانو پسې په مولانا بل رحمان صاحب پسې هم څه عجیبه الفاظ استعمال کړي
په بلاول بټو زرداري پسې هم استعمال کړي نو موږ خو د اوسه پورې هغه ته کنځل ونه کړل که چېرته یو پاکستاني ورته کړي مي نو هغه به خپل تربیت ښکاره کړی چې زما تربیت داسې شوی دی چې ما ته کنځل ښودلی شوي دي د هغې مونږ خلاف یو نو زه دا حیران یم چې کوم داسې پاکستانی به وي کوم داسې افغانی مسلمان ورور به وي چې هغه به په کنځلو خوشحالېږي چېرې کنځل یې ورته کړي دي د پنجاب زیات سوشل ورکران داسې دي چې هغوی دا خبره کړې ده باجوا صاحب یې یاد کړی دی چېرې ته خو سپه سالار تېر شوی د پاکستاني فوج طاقت دې هم ښه برابر دی وجود دې هم ښه برابر دی که چېرې دغه افغانی دې نه شو وهلی نو ځان به دې پرې وهلی وی نو هغه وله اخلاقي شکست ورکړی په دې باندې ځان پویه کوي او اخلاقي شکست د هر چا د طرف نه وي دا د هغې کس د طرف وي چې هغه پوهېږي د داسې قسم خلکو مرسته مه کوئ کوم چې کنځل کوي چې کوم داسې الفاظ استعمالوي که هغه پاکستانی او که هغه افغانی چې کنځل کوي ځکه وایي پردی بېکاره خور لور مه یادوه ستا ښه خور لور به څوک نه یادوي نو څنګه چې تاسو ته ما وویله چې جرنل مبین داسې الفاظ استعمال کړي دي تا راغلی و دې مخکې ورځو کې پاکستان ته څومره مینه ورته په پاکستان کې میلاو شوه پاکستانی همیشه د مینې محبت پیغام ورکوي چې کله هم داسې کردار راځي نو اوله کې مې درته دا خبره ځکه هم کړه چې یوه خوا په غوجل کې امتیاز وکړي نو ټولې بدنامي کړي یو افغانی داسې چې هغه داسې کردار ادا کړي نو ټول افغانستان په شرمونو باندې وشرموي که داسې الفاظ زما د خولې نه ووتي چې ستاسو زړه ازاري پې شوي زه د ټولو نه معذرت غواړم چېرته مې الله خاد آباد او خوشحاله سات اخر کې وواس پاکستان زنده باد پاکستان فوج زنده باد تل دې وي آباد دې وي زموږ وطن پاکستان دې وي مسلمان دې دې وي الله